شروع کوم د لوی څښتن په نامه چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. په سپین میدان به در سره یم، په سپین میدان به در سره یم، زه پښتنه یم له تورو نه تښتم مینه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. په پرلط کې ناست مشرانو، ځوانانو، همزولو او ناستې خورکۍ، ستاسو د ټولو په اجازه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چمن دا پرلط له اته اتیا شپوزه د پښتنو د ورونو ځوانانو پر حق باندې ناست دی. چمن پرلط چې کوم دی د پالیسي دا درې میاشتې له مخه جوړه سوې ده. دلته د پاسپورټ بغیر څوک نه ځي او نه څوک راځي. مطلب د پاسپورټ بغیر دلته څوک نشي تللی. نو څه وخت چې دا پالیسي سټیټ را جوړه کړه، له هغه وخته د چمن خلک دلته ناست دي او احتجاج کوي چې د خپل حق راکوئ. دا زموږ حق دی. د چمن د خلکو دلته ناست حق پر خپل ځای دی چې د چمن پرلط خلک خپل زوړ ژوند غواړي او د دغه زاړه ژوند حقدار دي. چمن په دا پرلط کې په دا احتجاج باندې صرف د چمن په دا پاسپورټ صرف د چمن خلک نه دي اثر اندازه. د دې بارډر چې کوم دی دا د چمن دی، د کلی عبدالله دی، د پښین دی، د کوچلاغ دی، د کوټې دی. له دغه سره چې نورې کوم هم نږدې علاقې دي دا ټولې په دا ټولو اثر اچولی دی. د دا ټولو علاقو چې کوم ژوند ته راځي او راته راځي هغوی دوی ته روزګار او یو ترتیب ورکړی دی. پر دا بارډر باندې اته اتیا زره خلک ځي او راځي. د چمن پر بارډر باندې اته اتیا زره خلک ځي او راځي. بارډر اته اتیا شپوزه دا د چمن خلک پر خپل حق ناست دي. پاکستاني چې کومه میډیا ده هغه په دا مابین کې ورکه ده. ولې پاکستاني میډیا ورکه ده؟ پاکستاني چې کومه میډیا ده هغه دا همت نه کوي چې دلته د دا خلکو چې کوم غږ دی دا نړۍ ته ورسوي. پاکستاني میډیا چې کوم رول دی دا موږ دغه چې موږ وګورو دا موږ ته معلومه ده. له زمانو څخه دا میډیا جنون هیڅو نه ورکوي، کوریج نه ورکوي. لکه څنګه چې په اسلام آباد کې وګوري پرلط ناست دی، په کوټه کې وګوري بلوچستان ناست دي، دلته موږ پښتانه ناست یو او میډیا ورکه ده. زموږ د چمن د پرلط په حق کې یو ډېر خلک د دا پرلط په سپورټ کې دي. زه د ژوب د واک تحریک له طرفه راغلی یم د پرلط په سپورټ کې. نور هم داسې نیشنلیست پارټیز وي چې دا چمن پرلط یې سپورټ کړی دی. د پارټۍ هر وګړی هر سړی دا کوشش کوي چې پر دا پرلط سپورټ کو، چونکې دا پرلط پر حق باندې خبرې کوي. نو هر ځای چې کومه خبره کاږي پر حق باندې موږ ورسره یو، موږ حاضرې ورته لګولی سو. زه یوه بله ډېره مهمه خبره کوم. دلته تر ټولو لویه مسله چې کومه ده هغه زموږ د پښتانه قام، زموږ د پښتانې معاشرې ده. موږ ښځه په داسې ډګر کې نه ده کښېنولې چې چیرې یې ضرورت وي هلته موږ دا کور کښېنولې ده. ښځه او نر په یوه ځای ډېر غټ ستر رول لوبولی سي. نو هغه چې ښځه او نر سره یو سي نو هلته بیا مسلې حل کېږي، حل سوي دي. په
په تاریخ کې داسې ډېر مثالونه دي له موږ سره د ښځو په حواله چې موږ ته دا اندازه راکړې ده چې ښځه له نر سره ګډه په ګډه جدوجہد کړی دی په تاریخ کې پښتنو ښځو کړی دی دا د یوې مسلې دپاره نو هغه موږ ته پته ده له هغه ځایه موږ ته اندازه شته چې پښتنې ښځې پښتانه کام کې ډېر ستر رول لوبولی دی لکه دلته زه تر ټولو اول دا مثال درته درکړم چې د میرویس نیکه انا مور نازو انا د نازو انا ډېر لوی اثر په میرویس نیکه باندې نازو انا میرویس نیکه ته سیاست ورزده کړی و په وطن یې خبر کړی و په ولس یې خبر کړی و نو دلته د نازو انا مثال دی له موږ سره پر دا بله باندې بیا له موږ سره د حمزه بابا د احمدشاه بابا مور چې کومه وله زرغونه انا د احمدشاه بابا له شا لخوا هم د زرغونې انا لاس و زرغونې انا دی به ولس خبر کړی و په دی سیاست زده کړی و نو په تاریخ کې له موږ سره دا راغلی دي چې د هر نر له شا لخوا د یو ښځې لاس دی د مور لاس دی د پښتنو په تاریخ کې په هر ډګر کې ښځې ډېر غټ فکر لري پر وطن غمجنې دي دوی خپلو اولادو ته ورکړي دي نو زه په آخر کې یوه دا خبره بیا کول غواړم تاسو ټولو ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې احمدشاه بابا ته ټایټل ورکړی دی د بابا زرغونې انا ته ټایټل ورکړی دی د انا هم زرغونه انا داسې نورې هم ادي ستا او ډېرې پیاوړې ادي دي دلته زه لنډه خبره دا کوم چې موږ او تاسو د چمن ټولو ځوانانو ته مشرانو ته ورونو ته همزولو ته دا ډېره مهمه خبره کوم چې که چیرې موږ وګورو هر یو ځوان له ځان سره یو خور راوستی وای هر یو پلار له ځان سره یو لور راوستی وای هر یو ورور له ځان سره یو پور ودانه راوستی وای نو نن به دا زموږ مسلې حلې سوي ولي او داسې به بیا دا زموږ د پښتانه کام دا مسلې حل کاږي له ښځو په مرسته سره نو ډېر مننه ستاسو وخت راکولو